الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی یا ایها الذین اے هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړې، یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو، اذا هر کله قمتم چې تاسو اراده ولرئ الى الصلاة د مانځه، اذا قمتم هر کله چې تاسو پاسئ الى الصلاة مانځه طرف ته، اذا قمتم هر کله چې تاسو اراده وکئ الى الصلاة د مانځه فغسلوا پس وینځئ وجوهکم خپل مخونه و ایدیکم خپل لاسونه الى المرافق د سنگلو سره، وامسحوا او مسحوا کوي برؤوسکم په خپلو سرونو باندې، و ارجلکم اخپی وینځئ الى الکعبین د پړکو سره، و ان کنتم کچریه تاسو جنوبن په جنابت کې فطهروا نو ځان ښه پاک کوي، و ان کنتم او کچریه تاسو مرده بیماران او علی سفر یا په سفر کې، او جاء احد منکم من الغائط او جاء یراشی احد یو کس منکم پتاسو کې من الغائط د بول زیتا، من الغائط د بول زیتا، او لامستم النساء او لامستم یا تاسو جماع کوي النساء د زنانو سره، فلم تجدوا او تاسو انمو ماء ان ابو فتیمموا نو تاسو تیمم وهي، فتیمموا اراده کوي صعیدا د خاوري طیبا پاکا، فتیمموا تاسو تیمم وهي صعیدا په خاور باندې پزمکه باندې طیبا پاکا، فامسحوا نو تاسو مسکوي بوجوهکم پخپل مخونو و ایدیکم او پخپل لاسونو منه دغه خاورنا، ما یرید الله الله اراده نلري ليجعل چې مقرر کی علیکم پتا سبحانه من حرج سختی، لیکن یرید الله خوخی لیطهرکم چې تاسو پاک کی، وليتم او پوره کی نعمته خپل احسان علیکم پتا سبحانه لعلکم د دې لپاره چې تاسو تشکرون د الله شکریا ادا کړئ. د اودس او د غسل آیت مبارکه وي، طریقه د غسل، طریقه د اودس او طریقه د تیمم پکې الله جل شانو ذکر کړي او حکم د غسل پکې کړي دی. الله جل شانو بیا حکم هغه د اودس ذکر کوي، یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا قمتم هر کله چې تاسو پاسئ الى الصلاة مانځه ته پاسېدل، دا مطلب دی چې مانځه ته یو سړی اراده ولري. الله فرمایي چې کله د مانځه اراده تاسو وکئ او پاسئ د مانځه دپاره او ستاسو اودس نه وي چېرته، نو فغسلو تاسو وینځئ وجوهکم خپل مخونه، مخ په وینځئ. دا فرایض دي، دا څلور چې الله دلته ذکر کړي. اودس کې څو فرض دي؟ څلور فرض دي. نو هغه څلور فرض الله جل شانو دلته ذکر کړي دي چې مخ وینځل دي تبلیغیانو سره د خپلو حدودو، لاسونه وینځل دي سره د سنګلو، مسح کول دي په سر باندې څلورم حصه دا فرض ده، او خپې وینځل دي سره د پړکو. ګیټه او پړکي یو شی دی او که نه بل څه ونه وایم چېرته پښتو مونږ له صحیح نه راځي که نه. نو دا هغه څلور فرایض دي چې الله جل شانو دلته ذکر کړي دي. نو فغسلوا وینځئ وجوهکم خپل مخونه د خپلو حدودو پورې. کم حدود چې ذکر شوي هغه په احادیثو مبارکو کې دي چې د کم ځای نه چې یخته سټارټ کېږي د هغې ځای نه واله د زنې د لاندې حصې پورې یوه، دا په اوږدوالي او په پلنوالي د غوږونو دا سپینوالی نه دی، دا ګیره چې کم ځای کې غوږ او ګیره جدا کېږي دا سپینوالی چې دی دې سپینوالي پورې خپل مخونه الله جل شانو فرمایي چې وینځئ. و ایدیکم او خپل لاسونه وینځئ الی المرافق د سنګلو سره، د سنګلو سره الی المرافق ای مع المرافق، د سنګلو سره خپل لاسونه وینځئ. وامسحوا او مسحوا کې برؤوسکم په خپلو سرونو، و ارجلکم او خپل خپې الی الکعبین د پړکو سره د ګیټو سره. دا څلور فرایض ذکر شو. لږ شان یو مذهب پکې دا دی، زموږ مذهب دا دی چې په سر باندې مسح کول دي او دا نور درې اندامونه انځل دي. د شیعګانو بعضې فرقې هغه د و ارجلکم په ځای و ارجلکم وایي، او دا ارجلکم د دې تعلق د دې رؤوسکم سره وایي چې تاسو مسح وکړئ په سرونو باندې، و ارجلکم او په خپلو خپو باندې. نو هغې خپې نه انځي، د خپو سره مسح کوي، ښه د خپو
صرف مسکه ځکه یو قرائت چونکې هغه دی نه هغه په هغې باندې عمل کوي چې صرف په خپو مسکه یو انځي نه پوهېږئ په دې باندې دا د شیعګانو د یو فرقې مذهب هغه دقه دی دا پکې هسې یو سیوایي خبر را یاده شوه بیا الله جل شانو دلته د اودس چې کوم فرایض هغه ختم شو الله فرمایي و ان کنتم جنبا که چېرې تاسو جنابت په حالت کې مطلب دا دی غسل د باندې واوړي نو بیا څه کوي فطهروا ځان ښه پاکوئ ځان ښه پاکوئ ښه پاکول یعنې په غسل سره په اودس سره سړی پاکیږي او په غسل سره سړی ښه پاکیږي فطهروا تاسو ځان ښه پاک کوئ په څه سره په غسل سره نو غسل به بیا کې نو چې غسل کې ټول بدن به وینځي او خولې ته به اوبه اچي او پوزې ته به اوبه اچي پوزې ته خولې ته او ټول جسم دا طریقه د غسل صحیح ده دغه مخکینی څلور کارونه په اودس کې او دا درې کارونه په غسل کې د دې نه بغیر غسل نه کیږي که دا ونه شي چېرته دا فرایض دي د غسل ښه او ان کنتم مرضى او علی سفر اوس الله جل شانه یو بل د مجبورۍ حالت بیانوي چېرې یوازې صرف اودس او غسل نه دی که چېرته د تکلیف حالت راشي د مجبورۍ حالت راشي او د انسان طاقت او قدرت نه وي نو بیا تیمم هم والی شي د غسل لپاره هم تیمم والی شي او د اودس لپاره هم تیمم والی شي د غسل لپاره هم تیمم والی شي او د اودس لپاره هم تیمم والی شي نو الله جل شانو ذکر کوي ان کنتم مرضى که یو سړی په تاسو کې مریض ناجوړي مرضى د مریض جمع مرضا ده د مریض جمع مرضا و ان کنتم مرضى که تاسو ناجوړه یې چېرته او علی سفر یا تاسو په سفر کې او اوبه نه او تاسو په سفر کې وروسته به راشي چې اوبه د سره نه او علی سفر یا تاسو په سفر کې او جاء احد منکم من الغائط یا یو سړی اودس مات کی او لامستم النساء یا زنانه مسکی مطلب در جماو کی کوروالیو او لامستم النساء یا مسکی زنانه ولرا یعنی جماو کوروالیو کی زنانه سره فلم تجدوا ماء او تاسو ته اوبه ملاو نشي نو فتیمموا بیا تیمم وخی صعیدا د داسې خاورې طیبا چې پاکي په پاکه خاوره باندې به بیا تیمم وي په پاکه خاوره باندې به بیا تیمم وي نو بیا د تیمم طریقه ښیي الله جل شانه فامسحوا بوجوهکم اوس خپل مخونه هغه په دې خاوره باندې مسکې او و ایدیکم منه د دغې خاورې نه خپل لاسونه مسکې په تیمم کې څو فرایض دي وګي امیر صاحب څو فرایض دي تبلیغیانو له ورځي چا له ورځي دوه فرایض دي وګي یو نیت ته او دوه ضربونه دي یو نیت ته او دوه ضربونه دي او چې دوه ضربونه په دوه حساب کړي بیا ته درې جوړ شي نو بیا پکې درې فرایض دي څوک ته درې وي څوک ته دوه وي صحیح ده نو نیت په کې عزت تیمم کومه مټې به کپړې نستوڼي به راون غاړي او بیا به په پاکه خاوره باندې یا یو څیز که هغه خاوره نه وي خو خاوره پرې لګېدلي او په هغې باندې ته لاسونه هغه ووې خاوره دوړه پسې ولګي هغې باندې بیا خپل مخ مسکه او بیا بل ضرب ووخه او څه پې مسکه لاسونه پې مسکه بس کافي دي ښه بس دغه تیمم دی دا طریقه د تیمم نو دا د غسل لپاره هم دی او دغه د اودس لپاره هم دی یو سړی په شیرګل مقبره کې ستا چې قصه اورېدلې ده شیرګل مقبره کې یو سړی غټه لانجه جوړه شوې وه چېرته جنازه یو سړی د ډېر نامي ګرامي خاندان سره تعلق دی هغه داسې کار کړی چې د خټ ته شاته شوی و او خاورې راغستې وي استنجا یې پې کوله هلکه دا ولې وایي چې اودس مې کوو که نه اودس مې کوو که نه په اودس کې څنګه وایي هلته مونږ استنجا هم کوو دلته چارندام هم کوو نو مونږ وایي چې خاورې سره به هم دا شی کې نو خاوره خبره مې دا کوله ګوره صرف په عقل هم کار نه کېږي که په عقل کار کې دا مسلې جوړېږي او صرف په علم هم کار نه کېږي ځکه د یو من علم دپاره لس منه عقل پکاري دا دواړه څیزونه ډېر ضروري ښه نو استنجا یې کړې وه په څه باندې استنجا په دغې کې نشته بس صفا کار دی بس دوه ضربونه ووخه په یو ضرب باندې خپل مخ مسکه او په بل باندې خپل لاسونه مسکه بس دا کافي دي ته جی هغه قصه مې وکړه الله جل شانه فرمای چې فمسحوا بوجوهکم چې تیمم وکړئ خپل مخونه مسکې و ایدیکم منه او دغې خاورې نه خپل لاسونه اوس یو کپړه ده اصل تیمم خو په خاوره باندې دی په خاوره خو چېرته یو کاڼی راغی چېرته یو کپړه ده او په هغې باندې خاوره شته او ښکاري پې نو په هغې باندې هم تیمم والی چې څه نقصان پکې نشته ښه صحیح ده ځینې خلکو دا مشوره کړې وه وایي کم څیز چې اور سیزي په هغې باندې به تیمم نه کې کم څیز چې اور سیزي په هغې باندې به تیمم نه کې نه داسې مسله نه ده ټیک ته خاوره ګټه لوټه وغیره دا اور نه سیزي نو په هغې باندې خو کېږي خامخا خو که یو بل سیزي چې هغه اور سوځوي او په هغې باندې دوړه پرته وي نو هغه دوړې باندې مونږ بیا څه کوو تیمم وو په ایره باندې نه کېږي په ایره باندې ښه نقصان جوړېږي صحیح ده په دې سیز باندې به تیمم نه کوي چې تا ته بدني نقصان در رسوي یا ښه ګندګي جوړوي
ډکی باندې خوال نه متحقق کیږي کنه نره جارو ډکې دي نو پاغي باندې ضرب څنګه وي ضرب نه متحقق کیږي یو غټه سټه یې بالکل پکېږي ځکه پاغي که خاوري که خاوره پی بالکل درسته ده اثر په ښکاری ده کپړه باندې اثري پلاستیک باندې اثري شیشه باندې اثري ارسه باندې دوړي اثري پاغي باندې تیمم والش او که صرف خالص شیشه نه بیا پاغي باندې نه کیږي ښه فامسحوا بوجوهكم وايديكم من دغه مسکه په خپل مخونو او په خپل لاسونو باندې ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله فرمایي دا حکمونه مې د لپاره وکړه چې تاسو ته چېرته سختی پیدا نشي بیماری وبنشي استعمالولې بس دغه باندې وخه یا مسافر او یو میل لري تا ته پته چې یو میل فاصله کې وبنشته نو بیا تیمم وخه الله جل شانو فرمایي دا الله دې لپاره کړی چې تاسو ته اساني شي په دین کې سختی نشته په دین کې اساني ده پابندي پکې خو سختی پکې نشته صدا پکې اسانی ده پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او زیات دو صحابه کرام لګل دعوت لپاره نصیحت او فرمایل یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر خلق الزیر ورکوي خلق ته وعیدونه ما اوروي خلق الزیر ورکوي د جنت او سکوي یسر ولا تعسر خلق سره سختی په دین کې مکوي نرمي کوي نرمي په دین کې کوي په احکامات نه الله فرمایل الله جل شانه فرمای ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج دا الله دا حکمونه دي د پاره وکړي تاسو باندې تکلیف رانه شي چرته سختی د باندې رانه شي ولکن يريد ليطهركم او پابندیشتا پابندی دا چې الله فرمای زما اراده ده چې تاسو پاک کم ځکه الله په خپل پاک ذات ته چې انسان ته مخامخ کیږي اغلم بیا پاکواله ان الله جميل يحب الجمال الله خيسته ذات ته او خاص خوخي الله خيسته ذات ته او خاص خوخي الله پاک ذات ته او پاکي خوخي لیکن یرید دا الله اراده ده لیطهرکم چې تاسو خپاک کی ولیتم نعمته او دې لپاره چې خپل احسانات او انعامات پتا سو پوره کی مطلب دا اسانیت پیدا کی په دین کې دا الله مقصد دا دی لعلکم دې لپاره تشکرون چې تاسو شکریا ادا کړئ که صرف راتوي کمرې او کوچوي په کلام کې با بیمار نه هم با د واوري په غوبو باندې او داس کې نو بیا بچا کړو د واوري په غوبو باندې غسل کې نو بیا بچا کړو ک بیمار کو روغي کې یو سترګې دی جاړي کبل خان دی نو بیا نه په دې الله شکریا ادا کول پکار دي کې انسان په او داس په غسل باندې قادر نه بیا سوي تیمم وي الله فرمایي دا مې دې لپاره وکړه لعلکم دې لپاره تاسو تشکرون د الله جل شانو شکریا ادا کړئ ښه بس دا ډېر یو د بحث نډک آیت مبارکه ده یو فقهي احکامات دي پکې ډېر زیات احکامات دي پکې او ما تاسو ته آسان په زمیندارانو په الفاظو کې مې ته ویشل